وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د قبله د متحرف کیدو د قبله بدلیدو تذکره شروع وا. رب ذوالجلال فرمائی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. وی چې کم یو چهره ده یا کم یو کس دی د هغې دپاره یو جهت دی. مطلب دا دی چې د دې جنگ شور جګړو نه په دې کې ځان وساتئ چې قبله دې طرف ته ده که قبله دې طرف ته ده. کم یو قسم چې قبلې ته مخکې د هغه مقصد دا وي چې یاره زه رب رضا کم او الله ته سجده وکم. فاستبقوا الخیرات، په نیکۍ کې یو بل نه سبقت حاصل کې، په نیک عملونو کې یو بل نه مخکې شئ. اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، چرتم چې تاسو یې نو راځئ به واپس رب طرف لا، مخ به هغه طرف له راځي. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا رب ذوالجلال په هر شیز باندې قدرت لرونکی ذات دی. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، چې کلم تاسو روزی مخم کم طرف ته وینو تاسو مخ راتو کې بیت الله طرف ته مخ کې. وانه للحق من ربک، او دا په تاسو باندې ستاسو د رب له طرف نه لازمه شوې ده. وما الله بغافل عما تعملون، او یقینا رب خبر دی ستاسو د عملونه. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وی چې کم ځای کې بیت الله ته مخ واړوئ لئلا یکون للناس علیکم حجه، دې دپاره چې دا به په دې خلکو باندې یو حجت شي او دلیل بشي. الا الذین ظلموا منهم، مگر هغه خلک چې کمو په ځانونو ظلمونه وکړه، دا خو د هغې ځانونه دي چې د رب حکم نه متحرف کیږي. فلا تخشوهم واخشوني، دینه مه یریږه. حضور پاک ته وایي ما نه ویریږه، یا تخشوهم تاسو مه یریږئ د دې خلکو نه، د دې د خبرو نه مه یریږئ. واخشوني ما نه ویریږئ. ولأتم نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون، او یقینا ما په تاسو باندې د نعمتونو اتمام کړی دی، ختم کړی مې دي، کاش چې تاسو د دې هدایت په لاره تللی وی. روایت کې راځي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د دینه مراد دا دی ولأتم نعمتینا، وی د جنت دخول د جهنم نه پناه غوښتل دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نوی اتمام د دین دا دی چې ته په اسلام باندې وفات شي، دا ستا د دین خاتمه او شوا او آخرت ورسېده. الله تعالی په دې آیاتونو کې یو پیغام راکوي، ته یره قبله دې طرف ته ده که هغې طرف ته ده، که دا قبله ده دام د رب له طرف نه ده بیت الله، او که بیت المقدس و هغه هم د الله د طرف نه وه، ته په دې جنګ ولې کې رب سوی فاستبقوا الخیرات، نیکۍ طرف ته لاړ شه. نیکۍ کې یو بل نه سبقت حاصل کا، چې کم یو سړی مونځ کوي یاره زه خو به تهجد وکړم، زه خو د ده نه بهتر یم ځکه ما کې ځواني پرته ده. یو کس قرآن تلاوت سپاره کوي، ته په دې کې نیکي حاصله کا چې یاره دې یو کې زه به دوه کوم. نو رب وایي په دې نیکیانو کې یو بل نه ځان مخکې کړي، په بدعاتو کې نه، صرف نیکیانو کې. خو د هغې لویه فریضه دا ده، روایت کې راځي الله دی امت له درې قسمه انعام ورکړي دي. هغه درې قسمو انعاماتو کې یو دا دی چې یو د جماعت مونځ ورکړی دی، دا صفت صرف د فرشتو سره د جماعت مونځو، د جماعت عبادت په هغې کولو. دویم انعام چې الله ورکړی دی، هر یو ځمکه د دپاره مسجد دی، په کم ځای کې مونځ کې کولی شي، خاص ځای کې ضرورت نشته. دا مساجد خودي خاص، خو که چېرته د مونځ وخت راغه هلته مونځ وکړه. دریم صفت ده د ځمکې خاوره والا رب پاکه کړې ده، اوبه نشته تیمم ووهه، رب وایي دا ځمکه مې درله پاکه که.
خو بیا هم کله چې نیکی حاصلې نیکی دی ته ویلې کېږي چې د حضور پاک په نقش قدم باندې اخلاقیات، کردار، معاملات، عبادات په هغې باندې ته قدم کې دی روان شي، دا ستا نیکي ده. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای وی الله ته رسیدل ګوره ډېره اسانه ده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب ذوالجلال فرمای وی کچرته ما غواړئ چې ما سره مینه کوئ د پیغمبر سنت راونیسئ. حافظ ابن کثیر سے وی ډیره اسانه ده الله ته تلل، الله ته نږدې کل ډیره اسانه ده. تاسو د پیغمبر قدم په قدم باندې خپل زندگی تیره کی تاسو به ورسئ. جنید بغدادي رحمت الله علیه ډیره عجیبه خبره کوي وی الله ته چې کله ته رسې وي د سنتو ابتدا وکا او د هغې اتباع وکا ته ګوره رب ته به ډېر زر ورسې. عبدالله ابن مبارک صاحب ډېر ښکلي اشعار وی تعصي الاله وانت تزعم حبه. ای بنده وی تو خو د الله تعالی نافرمانی کې او ته دعوه دا کې چې زه الله تعالی سره مینه کوم. هذا الامر فی القیاس شنیع. دا خو ډیره پاتې خبره ده، ډیره عجیبه خبره ده. عمل ته دی وګوره، هلته کې دعوې ته دی وګوره. لو کان حبک صادقا لاطاعته. وی کچرته ته په عشق کې رښتیاون کې تا به د هغه اطاعت ګزاري کړې وه. ولې ان المحب لمن يحب یطیع. کم زړی چې چا سره محبت کوي د هغه ناروا کار ته م روا وی، د هغه هر یو کار ته هغه خپل کار وی، د هغه اطاعت ګزاري وکړي. حضور پاک سره چې کله محبت کې نو د هغې علماو یو څو شرایط ایښي دي. یو خدا دی بخاری شریف کې حدیث دی کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. حضور پاک وی هر یو سړی جنتی دی خو مگر هغه سړی چې کم انکار وکړي. قالو یا رسول الله، صحابه ورته یا رسول الله من ابا، وی کم سړی دی چې انکار کوي؟ حضور پاک ورته وی قال من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا. وی کم سړی زما فرمان برداری کوي وی بس دا جنتی دی، خو چې کم زما فرمان برداری ونه که د سنتو خلاف عمل وکړو نو وی دا ګمراه دی، دا سړی ناکامه دی. بل حدیث کې راځي من تمسک بالسنت دخل الجنه. وی کم سړی زما سنت مضبوط ونیوه دی جنت ته داخل شو. روایت کې یو بل شرط د دې باره کې دا راځي چې کم یو عمل ته کې د دخول جنت دپاره چې یاره ما ته پې جنت ملو شي او الله پې رانه راضي شي نو هغه عمل ته وتله. هر یو سړي سره د خپل کار کولو یو آله وي. سونار له چې ورشي نو هغه سره خپله تله وي. دا شانتې ته یو دکاندار له ورشه هغه سره خپله تله وي، خپل آله یې ورسره. نو چې کم اعمال تلی که هغه د سنتو موافق نو پوه شه دا تا جنت ته داخلي، په دې نه رب خوشحالیږي. خو چې کم د سنتو موافق نه نو دا تا جنت ته نشي داخلولی. یو روایت کې راځي مشکات شریف حدیث دی حضور پاک وی یو هغه زمانه چې کله راشي چې په زمانه کې خرافات فسادات ډیر زیات عام شي، په دې وخت کې یو سړی یو سنت ژوندی کوي بیا د 100 شهیدانو ثواب ملاویږي. حالان کې شهید خپل ځان قربان کي، هلته خپل اهل و عیال پرېږدي ته په سنت ژوندي کولو باندې دا دومره لوی اجر ملاویږي. ولې چې هغه وخت کې ته د سنت خبره کې خلک به در پورې خندا کوي، هغه وخت کې ته د سنت فعل په ځان کې راولې یا معاشرې ته د هغې تلقین کې خلک وی مړه دا د زړې زمانې سړی دی، یاره دا خو پاتې سړی دی، بس دا خو زړې خبرې دي ختمې شوي دي. نو په دې وخت کې حضور پاک وی د 100 شهیدانو اجر به درته ملاویږي. بل روایت کې راځي حضور پاک فرمایي وی کم سړی زما په سنت باندې عمل وکړي الله تعالی د هغه 4 قسمه اکرام کوي، 4 قسمه خواله هغه سره کوي. یو اکرام خدا دی وی چې د ده په نیکانو خلکو سره محبت شروع شي، چې د سنتو عمل نه شروع کو د ده به نیکان خلق وخي، بدانو نه به دې ځان ساتئ. دویم حضور پاک وی الله تعالی د کس له چې دویم انعام ورکوي وی د فاجر خلق بدکاره خلق وی د هغې پړونو کې به د روب پروتي، یریږي به اسې چې مخې ته راځي بس روب به پړه کې راځي. او دریم قسم چې نن سبا مونږ ټول په هغې کې سرګردان یو وی د رزق فراواني به ډېره زیاته وکړم، رزق به وله ډېر ورکم چې په سنتو باندې عمل وکړي. او څلورم دا وي په دین باندې به داسې مضبوط ودروم وي چې څوک به هغه له مخې ته نشي راتلی.
دا کدی حدیث ته سوچ کې دا د انسان د زندګۍ خلاصه هم ده. ځکه انسان په زندګۍ کې څه غواړي؟ همدا غواړي چې یاره زه نیک سړی دی شم، مال مې دیم وي، په دین هم مضبوط ودرېږم او دا فاجران مې نه تنګوي. دا د دین یو خلاصه هم ده، خو په څه وجه دا ملاویږي؟ دا د دې وجې نه ملاویږي چې حدیث او په سنتو باندې عمل وکړي. بل یو شرط دا دی چې ته خپله حلیه د پیغمبر د حلیې په شانتې کې، خپل شکل د حلیې د حضور پاک په شانتې کې. وګوره د دنیا یو عام خبره ده، یو مور سره د بچی تصویر وي، هغې ته وایي د بچی دا تصویر اور ته وغورځوئ او وي نه دی کې مې بچی دی څنګه یې وغورځوم، زما بچی به کې ښکاریا چې څنګه وسوځم؟ نه سوځئ، ښکلی ځان ته رانږدې کوي. نو ته دا سوچ وکړه چې تا د پیغمبر سنت اختیار که نو د محشر په ورځ د حضور پاک ته هم مثل هم شکل نو الله به تا څنګه ورته غورځوي؟ د پیغمبر حلیه خو کم از کم خپله کو، او د دې مثال چې مونږ ته ملاویږي د نیکۍ هغه د صحابو زندگی پرته ده. یقینو که داسې زندگی پرته ده، یو ځل حضور پاک خطبه ویله او ولاړ دی، په دې کې حضور پاک وی اجلسو، غیر چاپیره صحابه کرام ولاړ دی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په دروازه باندې راننوځي، فوراً کېناستو. حضور پاک ورته یا عبدالله تعال، عبدالله دی خوا راشه. حالان کې عبدالله ابن مسعود صاحب ته پته وه چې حضور پاک مانه یادي دا نور یادی، خو هغه ته د حضور پاک دا حکم دومره نیازبینو، دومره ګرانو چې هغه په دې کې ځان له لارو نه لټولې. مونږ ځان ته لارې لټو، که یو عمل هم زندګۍ ته راشي په هغې کې لارې لټو. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه دا یو لوی نامور صحابي دی. یو ځل په پټي کې کار کولو نو د هغه پټي ته چې کمې اوبه راتلې نو هغه اوبو بند ولا چامات کو اوبې په بل طرف باندې روانې شوې. چې اوبه په بل طرف باندې لاړې، په دې وخت کې د ډېره سخته غوسه ورغه. د وی حضور پاک فرمایلی دي وی کم سړي له چې غوسه ورشي نو هغه ولاړې پکار دی کیدی نه، لاندې ټولې خټې پرتې دي، په اوبو کې په آرام کېناستو، ټولې جامې ګنده شوې. نو هغه وایي د پیغمبر خبره حق ده. د صحابو محبت ته وګورئ، یو صحابي دی، هغه صحابي حبشي و. نو د حضور پاک لوی ویښتو په دې سر منځ کې به لاره وه، مانګ به پکې وتی و. نو ده وایي چې یاره زما دا ویښته څنګه د حضور پاک په شانتې شي؟ هغه شانتې نخرې به یې کولې چې یاره کله به یې ویښته کټ کول، به ډېر کلک و، د هغې دا ویښته ډېر زیات کلکي، ګڼم ډېر زیاتې. نو یو ځل دی کېناستو، سیخې ګرم کو په دې سر یې داسې منځ کې، خو چې د حضور پاک د سنتو موافق وشي د هغه په شانتې ښکاره شم. نه دا څه اجر و، نه دا څه ثواب و په دې کې، نه څه فرض و نه واجب و، خو د پیغمبر په شانتې خپل ځان خولو. بیا هغه سرلی زخم ورکو، نو د هغه په سر کې به هغه زخم داسې و چې به بلکل لرې نه مانګ ښکارېده. صحابو ته تپوس وکړو، وی یاره وی تا ته درد نه کېدو؟ وی یقینو که وی ډېر درد کېدو، خو چې د پیغمبر محبت و د هغه شکل مبارک به مې یاد کوي، هغه درد به مې ختم شي. ته د هغه مینه ده. یو صحابیه راځي، صحابیه حضور پاک ته کینی، هغې سره خپله بچی ده، هغې په لاس کې د سونې هغه کړۍ اچولې دي. حضور پاک ورته وایي د دې زکات ورکې؟ وی نه یا رسول الله، وی خوښه دې ده چې محشر په ورځ رب د دې په بدل کې د اور درته واچي؟ وی نه یا رسول الله، وی ویسته واغېسته، وی دا واله ستا شو یا وی دا د الله شو؟ ټول سونه صدقه کا. حضور پاک چې کله حکم وکړه زنانو ته د پردې حکم راځي، وی زنانه دې د لارې په منځ کې نه یو طرف ته دي ځي. روایت کې راځي وی زنانه به داسې د دیوالونو سره تلي چې ته په دې دیوال کې یو ورننه ونه ځي، بلکل به نږدې تلې. دغه پیغمبر سره عشق و، دغه محبت و. صلح حدیبیې په موقع باندې وګوره، د احد په مقام کې کله چې صحابونه څه خبره کې کموالی وشو نو هغې کې 80 صحابه کرام شهیدان شو، تر دې پورې چې د حضور پاک غاښونه مبارک پکې شهید شو او اوازه دا وشو چې حضور پاک شهید شو. صحابو سم هله واغستو، څوک جاړي، څوک فریاد کوي چې پته ورته ولګي د حضور پاک الحمدلله سلامت دی. نو ټول ډېر خوشحاله شو. دی چې کله واپس ځي خپل ځای ته نو 80 کسان دی هلته دفن کوي، ډېر پکې زخمیانو. حضور پاک ته وحی راځي، وی ابو سفیان
هغه ټیم لا مسلمان شوی نو هغه بیا د جنگ تیاری کې بیا حمله کوي. حضور پاک اعلان وکړو حالان کې دی لا ځان نه دی سم کړی وی جنگ له بیا تیاری وکوي هغه جنگ له ځو وی چې کم پرونی کسان تلي تش باغزي نور برځي. نو حضور پاک ته صحابه دا نه وی چې یا رسول الله ز زخمیم یا رسول الله ترزوی مې مړ دی رور مې مړ دی پلار مې مړ نه وی یا رسول الله څنګه ستا حکم یو ټول په یو اواز پاسې روان شو. دا ایمان دی دا پیغمبر سره مینه ده دا نیکی ده. اصل کې د صلح حدیبیې په موقع باندې چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم واستلو چې مونږ مکی مکرمه ته ځو صرف دې د پاره چې عمره کو د جنگ ارادم نشتا. نو تر زوی سره چې کله پاتې شو سحر د مکی مکرمه هغه لوی خلکو سره د عثمان صاحب خبره وه. کله چې کینی په هغه ځای کې سحر روانیږي نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا پنسي مبارکې د اوچتې وي د ګیټونه. نو اتره زوی ورته وی خفه نشي یو خبره درته کوم وی عربو کې ټولو کې معزز سړی هغه وي چې څومره د هغه پنسي ښکتی او وی ټولو کې کمتر سړی هغې ذلیل هغې چې پنسي اوچتي ورته وي دا پنسي د ښکته کوي ښه وی هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما خپل پیغمبر دا شانتی کتلې دی او وی زه د پیغمبر د سنتو د پاره پیغمبر سنت د دې رزیلانو د پاره نه پرېږدم لاړو ماغسې ورته ملو شوي که دې ما ته ښکته ګورې که پورته ګورې هغه د دې کار دی د هغه قربانیانې دي. یقینو که څوک هم داسې نه کوي نو رب څه وایي فاستبقوا الخیرات نیکه طرف ته میله شه. مونږ په دومره لوی غفلتونو کې پراته یو یقینو کې چې مونږ ټول ځان د انګریز فالو کو خپل هولیم د هغه جوړه کا ولې چې هغه رانه خوشحاله شي. هغه چانه نه خوشحالېږي چې رب درته قرآن کې وایي چې نه د مرګري کیدی شي نه خوشحالېدی شي ټول عمر د هغې طرز استعمال که هغه چېرته خوشحالېږي درنه نه. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي یو کس راله راغه وی چې ما سره کېناسته وی راته وایي وی یره څه کرامات په دنه وګورم څه برکات به وګورم وی لس کاله تېر کړ لس کاله پس چې کله روان شه وی ما ورته سله راغلی وی ما وی کرامات مې کته خو تا کې خو ما څه کرامت ونه کته ورته وی زما څه عمل دی د سنتو خلاف کتلی دی وی نه مې دی کتلی وی ټولو کې لوی کرامت خدا دی چې یو عمل دی د سنتو خلاف نه. بایزید بستامي رحمت الله علیه څومره لوی بزرګو هغه وی ما 20 کاله د خپل نفس مجاهده کړې ده او وی ټولو کې ګرانه راته دا یو وه په دې ټول کې هر څه کې ټولو کې ګرانه خبر راته دا وه چې یاره ما د خپل ځان د خپل نفس بالکل ښکته کړو ډېره ګرانه وه خو وی ما ته په هغې کې مشکلات دا پیش کېده چې کله به مې د پوره سنت عمل کولو کوشش کولو نو څه ناڅه به پاتې کېدو رانه بیا مې پکې کولو وی 20 کاله مجاهده کې ما د ټولو کې ګرانه دا وه چې زه په دې سنتو باندې مکمل عمل وکړم. ابا محترمو پیغمبر ډېرې قربانیانې را الله کړي دي او زمونږ چې کم د اکابر دي دا مخکیني خلک تیر شوي دي د دې زندگی مونږ ته یو اصول پرته ده داسې اصول راته پرته ده چې هغه مونږ مخې ته کیدو سړو نه ښځو هم قربانیانې کړي دي. رابعه بصریه نوم به تاسو اورېدلي 1200 کاله مخکې تېره شوې وه داسې د حسن نمونه نه وه چې ډېره ښکلې وه نه چېرته د بادشاه ښځه وه نه چېرته شهزادي وه هېڅ نه وه ده څه شی دی به څه عمل کولو دی به دا عمل کولو چې کله به ټوله ورځ د کار نه اوزګاره شوه د شپې به خپل وجود پاکې کپړې به واچولې او خاوند نه به لاړه وي تا ته زما ضرورت شته چې هغه به ورته وي ضرورت مې نشته نو لا بړوي ما پرېږده الله عبادت به شروع کو ټوله شپه به هغې تهجد کول دا په ځوانۍ کې کونډه شوې وه. کله چې خاوند وفات کېږي په دې وخت کې د زمانې لوی محدث لوی سړی حسن بصري رحمت الله علیه راځي وی ای رابې ما سره نکاح وکړه څه پته لګي ستا د وجې خدای ما جنت ته بوځي داسې بزرګه ښځه چې کله حسن بصري رحمت الله علیه راځي ورته وایي یو څو سوالونو تپوسونه درنه کوم وی یو خو راته دا ووایه چې یاره زه مړه شم ما سره به الله څه معامله کوي وی ما ته پته نشته خو وی زه جنتي یم که جهنمي یم وی دام خو الله ته پته ده
وی په پل صراط به تیره شم که تیره به نشم. وی دا رب ته پته د حسن بصري رحمت الله علیه ورته وی ښه چې د محشر په ورځ باندې رب اعلان وکړي فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه، چې چاته په خلاص کتاب ورکړی شي هغه به اوازونه کوي چې دا زما کتاب دی، دا زما نامه اعمال له خلکو ته به وایي وګوره. او د هغې مثال داسې دی چې دا ماشومان وګورې په سکول کې پاس شي نو راشي یو پسې ګرځي وګوره دا زما ریزلټ کارډ دی، وګورئ دا زما نامه اعمال دی، پوره کال کې ما دا محنت کړی، څومره خوشحالي چې پاس شي. داسې به مؤمن خوشحالي ځکه چې په دین پس ته په ده بل امتحان نه راځي نو ورته په هغه وخت کې به وی الله زما نامه اعمال ماله په ښي لاس راکړي که په ګس په راکړي. وی ما ته خو پته نشته. وی ای حسن بصري وی چې تا ته پته نشته نو دې اعمالو ته مې پرېږده چې زه دا اعمال وکړم او الله تعالی راضي شي چې دا سختیانې په ما باندې اسانې شي. کله چې وفات شوه خپلې خادمې ته ویل چاته به وینا ماله به کفن په هغه کپړه کې راکې په هغه صادر کې به راکې چې په کم صادر کې زه تهجدو له به ودرېدم او 4-5 کسان به راوغواړې ما به دفن کې بیا د ورځې اعلانات کوې. خلک چې سحر خبر شو څه شوه رابعه بصریه خو تلې د مړه ده اوهو خلکو غوبل لا واغېسته. په بله ورځ خادمې په خوب کې وکته ورته وایي وی څه معامله در سره وشوه؟ ښایسته شنې کپړې اچولې دي د جنت په محلاتو کې ګرځي. ویره الله رانه ډېر راضي شو. ورته وی منکر نکیر له دې څه جواب ورکه وی چې هغې ما نه تپوس وکړه چې ای رابعه بصریې من ربکې رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی چې په 40 کالو کې مې رب هیر نه کو دا 4 ګزه لاندې راغلم دلته به رانه رب هیري؟ زما رب خو الله دی. نو ورته ستا هغه صادر څه شو د کفن؟ وی هغه رب ځان سره ایښی دی. وی راته وایي د محشر په ورځ باندې په میزان کې به زه هغه اږدم په تله کې به هغه اږدم ستا نامه اعمالو کې به هغه پروت وي. دا څه چل دی؟ دا عبادات دي، دا د هغې نیکیانې دي، په نیکیانو غاویره شوي نه دي. رب وایي فاستبقوا الخیرات نیکۍ طرف ته روان شه. مونږ بالکل په الټه طرف روان یو. کم ځای کې د نیکۍ کاري سترګې را باندې پټې شي که جمع ولاړه مې مونږ وي مړه زه خیر دی ځان له خو به مونځ وکړې ځان له هم پکې نه کوي. که چېرته نیکه خبره چاته وکړي دی راته اوس مولا شو، دی راته اوس خبرې کوي ځان نه. یقینو کې معاشره په بدترۍ طرف روانه ده. د خپل بچو ته لږ شانتي دین وښایه چې کور کې م رڼاګانې راشي، د دین رڼاګانې راشي. هر سړی غفلت کې پروت غفلت کې پروت. بل ورځ کتم نه هغه 400 مندني کې یو کس را پاسېدلی هر هفته کته اوس سوچو کې یو نه یو ډرامه شوي د څه باره کې یا به د حضور پاک ګستاخي شوي یا به د قرآن بې ادبي شوي. قرآن مجید یې سوځولی دی زناور وی لیونی دی لیونی دی بل کتاب یې نه سوځولو. په دې باندې پوهېده دا سازشي دي. دا اغیار کله کله ستا کور ته کاڼې راوړي خو موږ ټول اوده پراته یو. خو زموږ خلکو هم غلطي دا کړې ده د خپل ملک املاکو له ګوره نقصان مه ورکوئ. که چېرته د څه جلوس وکاږې نو د ملک املاکو له ولې نقصان ورکې؟ هغه کس راونیسه که وستې نه کېږي حکومت وقت ته پرېږده. کني عهدهدار خلک شته دینداری کې هم عهدهدار خلک ګوره ډېر زیات دي چې دینداره خلک یې په عهدو باندې ناست دي نو ډېر غلط کار دی خلکو کړی دی او دا کس پته نشته څه کو د سزا لایق خو ډېر زیات دی. داسې د سزا لایق دی چې سړی ته بالکل دا سر کټ کېده نه. مونږ له پیغمبر څومره قربانیانې را کړې دي. د تهجد وخت کې به حضور پاک پاسېدو جړل به وملته خانه کعبې غلاف به ونی حضور پاک به وجړل څه دپاره چې زما د امت د جهنم د اور نه بچ شي او چې زه د محشر په ورځ حضور پاک ته مخامخ کېږم او ما د سنتو جنازه اوچته کړي زه به بیا څه کوم؟ زه بیا حضور پاک ته څه ویم؟ د سنتو خلاف ورزي چرته مه کوئ او مه سنتو پورې مسخرې کوئ. مونږ خلک ورپسې خنداګانې کوو. حضور پاک ډېرې قربانیانې مونږ له راکړي مونږ د هغې یو حصه هغې له ورنکه. رب ذوالجلال وی فاستبقوا الخیرات نیکۍ طرف ته مایله شي هغې طرف ته سبقتو کې یو بل نه زیات شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین ایمانم نصیب کی. یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځئ. الله هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو ساتئ. زموږ یو رشته دار وفات شوی دعا ورته وکړئ.
یا الله په قبر ورته کروړها رحمتونه را نازل کړي. الله قبر ورته جنت ته باغچو نخپولې باغچه وګرځې. الله څومره ګناهونه دې شوي دي په نیک اجرونو ورته بدل وګرځې. الہ العالمین څومره پسماندګان دي ټولو ته صبر جمیل ور نصیب کړي. الله دې حاضر ډله کې څومره وروڼم دي الہ العالمین زړه حاجات یې پوره کړي. یا الله د هر قسم آفتونو نه مو ساتې. مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي. د هغه زیاده ادب احترام نصیب کړي. څو ملګرو دعاګانو دپاره ویلي دي الله حلال رزق دروازې پې کولو کړي. یا الله د رزق تنګ دستۍ نه مونږ ټولو ساتي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.